د شاه سوار یو غانا راغلی ده چې د هغه کم مقصد او هغه په خپل مقصد کې چې دی هغه کامیابیږي او تاسو په هغې کې د هغه سپورټ کوئ. سپورټ څنګه کوئ چې تاسو له اول زه پوه کوم زیاتر کسان دا غلطي کوي چې خلکو ته کمنټس کوي. کمنټس ورته څنګه کوي؟ کنځل کوي، بدې ردې چې دی دا ورته په کمنټس کې لیکي. دغه شان شاه سوار چې دی هغه هم ویډیو ورکړې ده، نو په هغې باندې 15,000 لایک راغلی دي، دغه شانتې 1400 په هغې باندې کمنټس راغلي دي. او هغه ته دا پته هم ده چې زه دې لارې ته رالم نو ما ته به خلک کنځل او بدې ردې وایي. ځکه پښتانه چې دي هغه په دې کې په 1 نمبر باندې دي، په کنځل او په بدې ردو باندې چې دی په دې کې په 1 نمبر باندې دي. ښه کمنټس به نه کوي، خو که څوک روغ خبره وکړي نو هغه ته هم کنځل کوي. نو هغه دلته کنځل او بدې ردې کوي، نو هغه په خپل مقصد کې چې دی د دې د لاسه کامیاب شو. هغه چې کومه ویډیو ده هغه د دې په ترو باندې چې دی مخکې ځي، نو که هر یو کسي او هغه ستاسو بدې شي د هغه ویډیوګانې بدې شي، آسان دغه دا دی چې هغه بلاک کوئ. که تاسو کنځل کوئ که دغه کنځل چې دی دا په دې کمنټس کې پروت دی، ته په دې دنیا کې نه یې، خو دا ستا را کمنټ چې دی دا به پروت دي. که څوک یې ګوري ستا د مرګ نه وروسته ګوري، ځکه ستا پرنټ چې دی دا مخامخ کېږي، ستا رشتهدارو ته چې دی دا مخامخ کېږي، نو د هغې نه ستا د اصل چې دی پته لګي. نو کوشش کوئ چې کنځل چې دی دا په کمنټس کې چاته نه کوئ. دا یو ګناه جاریه ده، دا به پروت دي، ته په دې دنیا کې نه دا به پروت دی. او کم کس چې دا ویډیوګانې کوي هغه هم د دې دپاره کوي چې ما ته خلک کنځل وکړي، بدې ردې وکړي او زما ویوز چې دی دا راشي، زما دا ویډیو چې دا مخکې شي. زیاتر په سوشل میډیا باندې د دې دپاره دغه خبرې کوي، دروغ هم وایي، کنځل هم وایي، بدې ردې چې دی دا هم وایي. تاسو په ټیک ټاک باندې نه که نه، دا زیاتر کسان بدې ردې وایي، نو هغه خلک سپورټ کوي. موزم پښتانه چې دي زیاتر دغه کسان چې دی هغه سپورټ کوي. او په پښتنو کې ډېر ټول نه زیات دي چې په ټیک ټاک باندې بدې ردې چې دی هغه پښتانه وایي او پښتانه چې دی دغه سپورټ کوي او ګفټینګ چې دی دغه ورته کوي. نو د دې د وجې نه شاه سوار چې دی هغه هم د دین لاره پرېښودله او هغه په دغه چل کې چې دی پیسې دي، پیسې د آخرت خو هغه فکر نه کوو، خو هغه د دنیا فکر کول. هغه وایي چې په دغه ځای کې پیسې دي. نو تاسو هم پکار دی چې تاسو خپل احتیاط کوئ. خو روپۍ ګټي د دې نه، خو تاسو چې کوم کنځل کوئ او بدې ردې کوئ نو الټه ګناه سره هم ګټئ او په دنیا نه ته هم څه فایده نه میلاویږي. په دنیا هم خلکو ته بد ښکارېږي او په آخرت باندې چې دی ستاسو دا ګناه جاریه چې ده دا به چلیږي، ستا دا کمنټ چې دی دا به پروت وي او د دې سره به د هغه ویډیوګانې چې دي هغه به مخکې ځي. نو هر سړی چې یو بدې شي نو په هغه باندې رپورټ هم والی شئ یا د هغه اکاونټ چې دی بلاک کوئ. رپورټ هم نه دی پکار. یو سړی غلط کار کوي نو رپورټ وال پکار دی. که یو سړی دې بدې شي نو هغه خالي تاسو بلاک کولی چې دی د بلاک آپشن به دې کې موجود دی، بلاک کوئ نو تاسو ته به مخې ته چې دی د هغه به نه راځي.